بسم الله الرحمن الرحیم. د علم الصرف ان شاء الله نن زمونږ 40 نمبر درس دی. په دې کې به مونږ د مضارع مجهول گردانی زده کوو. یاره اول خو گردانی زده کو د دې نه مخکې درس کې اوس په د مضارع مجهول چې کوم نفي گردان دی باس نفي فعل مضارع مجهول دې نه مخکې درس کې مونږ د مضارع طریقې زده کړه څنګه به د مضارع نه مجهول جوړو مضارع معروف نه به مضارع مجهول جوړو او باس اثبات فعل مضارع مجهولو. اوس په ان شاء الله باس نفي فعل مضارع مجهول نفي معنا چې کار پکې نه دی کار نه دی یعنی یو کس نه دی وخلې شوی یا یو کار پکې نه دی شوی هغه ته نفي وای چې کار شوی هغه ته اثبات وای. نو دینه مخکې درس کې زمونږ اثبات دا چې کم په بورډ باندې کم گردان لیکل دا اوسم فی الحال د اثبات لري. نو دې کې به مونږ صرف یو لفظ زیاتو. نو یاد وساتئ ماضی چې د ماضی د فعل ماضی هغه کم معروفي که مجهول وي په ما لفظ سره هغه منفي کیږي. ټیک شو. او چې کله مضارع وي که مضارع مجهول وي او که مضارع معروف وي خو لا لفظ سره د لا سره به دا دغه کیږي منفي کیږي نفي کیږي. به ماضی به په ما لفظ سره منفي کیږي یا نفي کیږي او مضارع په لا سره که هغه مضارع معروف وي هم په لا سره نفي کیږي او که مجهول صيغه وي هم په لا سره نفي کیږي. اوس دلته ګورئ چې د مضارع گردان دی یضرب معنی هغه یو مذکر غایب وهلی کیږي یا به ووهلی شي. لا یضرب معنی هغه یو مذکر غایب نه وهلی کیږي یا به ونه وهلی شي. نه وهلی کیږي یا به ونه وهلی شي. یضربانی هغه دوا مذکر وهلی کیږي یا به وهلی شي. لا یضربانی هغه دوا مذکر غائب نه وهلی کیږي یا به ونه وهلی شي. یضربون هغه ټول مذکر غائب وهلی کیږي یا به وهلی شي. لا یضربون هغه ټول مذکر غائب نه وهلی کیږي یا به ونه وهلی شي. تضرب معنی هغه یو مؤنث غایبه وهلی کیږي یا به وهلی شي. لا تضرب معنی هغه یو مؤنث غایبه نه وهلی کیږي یا به ونه وهلی شي تضربانی هغه دو مؤنث غایب وهلی کیږي یا به وهلی شي. لا تضربانی هغه دو مؤنث غایب نه وهلی کیږي یا به ونه وهلی شي. یضربنا هغه ټول مؤنث غایب وهلی کیږي یا به وهلی شي. لا یضربنا هغه ټول مؤنث غایب نه وهلی کیږي یا به ونه وهلی شي. تضرب معنی ته وهلی کیږي یا به وهلی شي. لا تضرب ته یو مذکر حاضر نه وهلی کیږي دلته کې به حاضر نه پس نه وهلی کیږي یا به ونه وهلی شي. تضربانی تاسو دوانه وهلی کیږئ یا به وهلی شي. لا تضربانی تاسو دوانه نه وهلی کیږئ یا به ونه وهلی شي. تضربونه تاسو ټول وهلی کیږئ یا به وهلی شي. لا تضربونه تاسو ټول نه وهلی کیږئ یا به ونه وهلی شي. تضربینه ته یو مؤنثه حاضره وهلی کیږي یا به وهلی شي. لا تضربینه ته یو مؤنث حاضره نه وهلی کیږي یا به ونه وهلی شي. تضربانی تاسو دوانه مؤنث وهلی کیږئ یا به وهلی شي. لا تضربانی تاسو دوانه مؤنث نه وهلی کیږئ یا به ونه وهلی شي. تضربنا تاسو ټولې مؤنث وهلی کیږئ یا به وهلی شي. لا تضربنا تاسو ټولې نه وهلی کیږئ یا به ونه وهلی شي. اضربو زه وهلی کیږم یا به وهلی شم. لا اضربو زه نه وهلی کیږم یا به ونه وهلی شم. نضربو مونږ دوا یا ټول مذکر یا مؤنث وهلی کیږو یا به وهلی شو. لا نضربو مونږه نه وهلی کیږو یا به ونه وهلی شو. نو ګورئ چې دا موږ سره د باس نفي فعل مضارع مجهول گردان دی. یضربو هغه یو مذکر غایب وهلی کیږي یا به وهلی شي. لا یضربو هغه یو مذکر غایب نه وهلی کیږي یا به ونه وهلی شي. یضربانی
هغه دوه مذکر غایب وهلی کیږي یا به وهلی شي. لا یضربانې هغه دوه مذکر غایب نه وهلی کیږي یا به نه وهلی شي. یضربونه هغه ټول مذکر غایب وهلی کیږي یا به وهلی شي. لا یضربونه هغه ټول مذکر غایب نه وهلی کیږي یا به نه وهلی شي. بیا دی ورپسې تضربو هغه یو مؤنث غایبه وهلی کیږي یا به ووهلی شي. لا تضربو هغه یو مؤنث غایبه نه وهلی کیږي یا به نه وهلی شي. تضربانې هغه دوه مؤنث غایبې وهلی کیږي یا به ووهلی شي. لا تضربانې هغه دوه مؤنث غایبې نه وهلی کیږي یا به نه وهلی شي. یضربنه هغه ټول مؤنث غایبې وهلی کیږي یا به ووهلی شي. لا یضربنه هغه ټول مؤنث غایبې نه وهلی کیږي یا به نه وهلی شي. تضربو ته وهلی کیږي یا به وهلی شي. لا تضربو ته نه وهلی کیږي یا به نه وهلی شي. تضربانې تاسو دواړه وهلی کیږئ یا به وهلی شئ. لا تضربانې تاسو دواړه نه وهلی کیږئ یا به نه وهلی شئ. تضربونه تاسو ټول وهلی کیږئ یا به وهلی شئ. لا تضربونه تاسو ټول نه وهلی کیږئ یا به نه وهلی شئ. تضربینه ته یو مؤنثه وهلی کیږي یا به وهلی شي. لا تضربینه ته نه وهلی کیږي یا به نه وهلی شي. تضربانې تاسو دواړه وهلی کیږئ یا به وهلی شئ. لا تضربانې تاسو دواړه نه وهلی کیږئ یا به نه وهلی شئ. تضربنه تاسو ټولې وهلی کیږئ یا به وهلی شئ. لا تضربنه تاسو ټولې نه وهلی کیږئ یا به نه وهلی شئ. اضربو زه وهلی کیږم یا به ووهلی شم. لا اضربو زه نه وهلی کیږم یا به نه وهلی شم. نضربو مونږ دوه یا ټول وهلی کیږو یا به ووهلی شو. لا نضربو مونږ دوه یا ټول نه وهلی کیږو یا به نه وهلی شو. نو دا موږ سره پوره هغه د مجهول گردان مې راته وکړو او ورسره مې د باس نفي او باس اثبات دواړه گردانونه مې وکړه. اوس په یو ځل بیا دا گردان بغیر د معنی نه دا د نفي باس نفي فعل مضارع مجهول گردان وکړو. لا یضربو لا یضربانی لا یضربونه. لا تضربو لا تضربانی لا یضربنه. لا تضربو لا تضربانی لا تضربونه. لا تضربینه لا تضربانی لا تضربنه. لا اضربو لا نضربو. لا یضربو لا یضربانی لا یضربونه. لا تضربو لا تضربانی لا یضربنه. لا تضربو لا تضربانی لا تضربونه. لا تضربینه لا تضربانی لا تضربنه. لا اضربو لا نضربو. نو دا موږ سره باس اثبات فعل مضارع مجهولو آئنده درس پورې اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.